چې په کومه زمانہ کې چې دین سره ټوکې شروع شوي دي، دین سره لوبې شروع شوي دي، دین خلکو شاته غورځولی دی، نو آسمانی آفت پې راغلی. ایران کې ولې په زرګونو خلک کېمه شو؟ ولې کېمه شو؟ د خمیني په شکل کې په باندې طوفان ولې راغی او زرګونه خلک یې کېمه ولې کړل؟ ځکه چې دین نه باغیا. ایران هغه غل په سر تپل چې یورپ یې شاته کړی و، امریکا یې شاته کړی و. د ایران ښځو هغه لباس که څوک تلي یې نو درته به معلوم نو عذاب پې راغی. د چا په بادشاهۍ کې چې و هغه له بیا ځمکې ځای نه ورکولو، ځمکې ځای نه ورکولو. څه ګورې لکه ماسل نشته. ما ته ګورئ، بادشاہ بیا د ایران داسې و چې ځمکې والا ځای نه ورکولو، اندازه یې وکړه. عزیزانو عرب ملکونه زه تلی ما د سمندر په کناره یو کناره باندې کربونه روپۍ لګېدلي دي، کربونه. هغه کناره یې چې را کټ کړې ده نو بنګلو او موټرو والاو د ښځو دپاره تفریحګاه جوړه کړې. نو د جمعې په ورځ زه به ذات خود تلیم، ښځې او سړي بربنډ پکې لامبي، ته ما رانیسه او زه تا رانیسم. دا د اورېدو درته نه ویم، د لیدو درته. او ټول مسلمانان کابل وګورئ، نن پکې اور ولې بل دی؟ ولې پکې اور بل دی؟ د کابل مین ښار چې و دیدار سنه بې نیاز بس. نن که کابل کې روس غوندې عظیم طاقت راټینګ دی، دا د افغانستان د قبایلي مسلمانانو برکت دی. دا په غرونو کې دا لوی لوی ګیرو والا او لوی لوی پټکو والا د دوی برکت دی چې دوی روس غوندې عظیم طاقت 4-5 کاله وشو چې رئیسار کړی. تاسو خیال راغی کینی خاریو نه اسلام وتی. پیښور او پاکستان دیم دا حال دی. پیښور کې وګورئ مازیګر صدر روډ باندې، صدر روډ پیژنئ؟ صدر روډ باندې مازیګر چې لاړ شئ صدر روډ باندې د ښځو او د جینکو تماشې وکړئ. لاهور وګورئ، پنډه اسلام آباد وګورئ، اسلام آباد، کراچۍ وګورئ. دغسې د الله په عظیم قهر په لپیټ کې به تاسو وګورئ چې مونږ هم راشو. که تاسو دا ووایئ چې زه پلانی خراب دی، زه خو ښه یم، زما ښځه ښه ده، زما بچي ښه دي، نه. بني اسرائیلو باندې چې عذاب راغی، ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګیري پکې د خنزیر په شکل شو. ما ته تعجب و چې یا الله دې بوډاګانو څه ګناه کړې ده چې دا د خنزیر په شکل شي. مفسرین وایي چې د سپینګیرو عذاب د ځوانانو نه سخت ځکه شو چې دې سپینګیرو به په خپله خو نیکان، لیکن بل سړی بیا د بدۍ نه نه منې کولی. خپله منځونه کوه، بل سړی د ګناه نه مه منې کوه، نو چې عذاب راشي که بل بیزو شي نو زه او ته به خنزیران کېږو. تاسو دا خیال مه کوئ چې زه د یې زه منځونه کوم دنیا ټوله ته یې دې دپاره چې ته به ملا تړلی سپی کوتک به دې په لاس کي او دا خلق به ګډې او چیلی وي، چا پسې به منډې وهې، څوک به په لخته وای، څوک به رئیساره، څوک که پرېوتی په اوږه کې به خپل منزل مقصود ته به رسي.